Bismillahirrahmanirrahim. The nursing process laولنی step مونږ ویلو فوزیلا assessment. نن به مونږ وایو diagnose کله چې ته assessment وکړو د assessment کوم information data تر جمع کړو کوم information راشي د هغه information نه مونږ یو decision اخلو یو problem ته identify کوو هغه ته مونږ وایو diagnose is the second phase of the nursing process. The second phase the nursing process کله start شي د کې فینځه phases دي اولنی assessment او second چې کوم دی دا diagnose دی. In this phase nurses are critical thinking skills. Nurses use critical thinking skills to interpret assessment data to identify client problems. په دې کې nurses critical thinking خپل یوز کوي او clinical reasoning او د هغه په بیس باندې problem identify کوي. دې ته موږ diagnosis phase وایو. دې ته موږ دویم نوم decision making phases هم وایو. دې کې موږ decision اخلو مطلب دا چې diagnose پکې کوو. ها ډېر ډیټا موږ سره دا غن یو پوینټ روباسو. نندا define or refine nursing diagnosis. نندا والا چې کوم دیو بیا North American Nurses Diagnosis Association چې کوم دی دا شیز فارمل کو یو فارملایز ویته کو ځکه چې کله اورلانډو دا شیز ډیسکور کړي او نرسینګ پروسس دا غي نه روست بیا دیو یو فارمل سټرکچر دیته ورکو او په 2002 کې بیا د دوی یو دویم ورژن وستو چې هغه ته موږ نندا انټرنیشنل وایو. ها د افیشل نندا ډیفینیشن اف نرسینګ ډایګنوز او دا دی اکثر نرسینګ ډایګنوزس ټول راخستیو. A clinical judgment concern a human responses to health condition, life process or a vulnerability for that responses by an individual, family, group or community. دیو د nursing diagnose definition څنګه لري نندا والا دا وی هغه clinical judgment یا هغه clinical decision یا هغه clinical یو point agenda چې هغه د human response سره کاری چې د انسان کوم کنډیشن دی باقي کومه ابنارمالیټیز راشي د باډي ته کم ریسپانس شي هغه سره کار یا لایف پروسیس هغه شیز بتاته شو کوي او کاغه نه شو کوي ته بدا وایي چې ولنربیلیټي فار دیٹ ریسپانسز د یو انډیویډوال د سایډ نه د یو فیملی د سایډ نه یا د یو کمیونټي د سایډ نه د ریسپانس ته د خلک څومره ولنربل دي. په ساده الفاظو کې به موږ دا وایو د انسان په باډي کې چې کومه بیماری چلی یو دغه چې کوم مین تیمی کوم مین شیزي کوم مین غټ ساين سمپټم یغه ته موږ وایو کوم مین پرابلم یغه ته موږ ډایګنوز وایو. ها د ډایګنوز خپل زموږ سره یو پیټرن دی په دې پیټرن باندې راوباسو لاول چې تا کومه ډیټا راټوله کړي دا په اسسمنت کې هغه به ته انالایز کې چې کله دې انالایز کړه دا به تعالی بیا یو هیلث پرابلم درکې یا به یو ریسک درکې یا به یو سترنث درکې چې کله دا ته هیلث پرابلم درکې نو به ته د لپاره یو فارموله جوړه کړي او دغه فارمولې ته دغه ریټن لیکلو ته به نرسینګ ډایګنوزس وایو. خان دا په 3 پیجز کې مونږ کوو لاول ډیټا انالایز کو داغه نه بیا یو هیلث پرابلم روباسو هغه پرابلم بیا فارمولیټ کو په یو سنټنس فارم کې ولیکو. د نرسینګ ډایګنوزس زموږ سره سټیټس اند د بیس اف سټیټس د دې یو څو قسمونه دي. Status refers to the actual or potentiality of the diagnosis or the characterization of the diagnosis. Status تاسو څه وایي چې نرسینګ ډایګنوزس کم قسم دی او دا کم ټایپ دی صحیح شو د دې نیچر کم یو دی. نو نن د انټرنیشنل په 2009 کې چې کم ریویژن بیا ریوایزډ فارم دی هغه کې د یو څو ټایپس لیکلي دي صحیح ده. یو ته وایي actual nursing diagnose یو ته وایي health promotion یو ته وایي risk nursing diagnose wellness nursing diagnose possible nursing diagnose and syndrome nursing diagnose. دا به یو وایو چې actual څه ته وایي health promotion او risk wellness او دا نور څه ته وایي. actual nursing diagnose دی ته وایي چې په کوم ټیم کې تا ډیټا راټوله کړه اسسمنت دی وکړو ډیټا د پیشنټ نه واخیسته په دغه ټیم کې ته actual کومه مسله چلیږي this is called actual nursing diagnose. An actual diagnose is a client problem that is present at the time of nursing assessment. چې کله ته ډیټا دنه خلی او په دا ټیم کې کومه مسله دې ته موجود ده دغه ته من actual nursing diagnose. For example ineffective breathing pattern or anxiety کوم ټیم کې د ریسپیریټری مسله او تعالی راوړو چې د اکسیجن لیول ډاون دی او سان نشي اخیستي نو په دغه ټیم کې د مسله شته نو په دغه ټیم کې ineffective breathing pattern دی ته مونږ وایو. نو دا شیز په دغه ټیم کې موجود دی چې یو شیز تاسو سره په هغه ټیم کې موجود وي او مسله دې ته مونږ actual nursing diagnosis وایو. ها دویم diagnose مونږ وایو health promotion diagnose. A health promotion diagnose relates to clients preparedness to implement behaviors to improve their health condition.
health promotion diagnose هغه ته وایي چې په دې کې به د بیمار health موږ پروموټ کوو د یو ډیزیز د وجې نه به دا ډسټرب شوی واپس به ما ته څه شی کوو پروموټ کوو به د health په پروموشن به زما ستا کاري په پرابلم په ختمېدو به هم نه وي صحیح شوه د یو پرابلم د یو ډیزیز د وجې نه به د health افیکټ شوی ډاون به تللی واپس به ما ته راچوتو promote kobe. These diagnosed labels began with the phrases like readiness for enhanced, for example, readiness for enhanced nutrition, enhanced exercise. یو کس ته بیماری شو دغه د وجې دغه وجود هر څه ویک شوي دي ته له ایکسرسایز ورکې ته له بیلنس نیوټریشن ورکې ته له سایکوتراپیز کې نو دا د هغه هیلث پروموټ کې صحیح شو نو دې قسم ډایګنوز ته موږ هیلث پروموشن ډایګنوز وایو دریم موږ سره وي ریسک نرسنګ ډایګنوز هغه ډایګنوز چې یو بیمار ته اکچوال مسله نه وي راغلي خو بیمار باندې ته پوهیږي چې دته دا د مسله ده او دا ماحول داسې دی که دا د شیزونه ریسک فیکټرز دي که دا په د اټیک وکړي ته به دا مسله سخته شي یا به ورته بله ډیزیز وشي چې بیمار ته هغه شیز لا شوی نه دی خو بیمار په ریسک باندې دی ته موږ ریسک نرسنګ ډایګنوز وو فار ایگزامپل A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist. مسله لاندې راغلي بیمار ته لا مسله لاندې راغلي but the presence of risk factors indicate that a problem is likely to develop unless nurses intervene. که nurses چرته یو کار ونه کړي د بیمار له سیفټي ورنه کړي دا ریسک ختم نه کړي نو دا ریسک راځي او د بیمار ته د پیشنټ ته مسلې جوړولی شي خو لا د کلاینټ ته دا مسله اکچوال شته دی نه فار ایگزامپل دیو دا یو ایگزامپل ورکوي خو مونږ به ساده داسې وایو تاسو سره یو ډایبیټک پیشنټ دی په هاسپټل کې هغه هر قسم انفیکشن ته پرون وي یا یو داسې پیشنټ چې د هغه ایمون سیستم نو د ایچ آی وي ایډز ډفرنټ شیزونه دي ورته او بل یو کس تاسو سره هیلدي دی نو دا هیلدي کس که په دې واټ کې بل انفیکشن ډیزیز د دا د جلد ته نشي لګېدی ایز کمپیر ټو ډایبیټک پیشنټ یا ایچ آی وي والا هغوی کمزوري دي ویک دي یا اولډ ایج یو کس دی نو هغو ته ډایرکټ دا ډیزیز شي لګېدی نو دغه خلک زموږ سره په ریسک نرسنګ ډایګنوز دي صحیح شو هغه ته ډیزیز لګېدی شي څلورم ویلنس نرسنګ ډایګنوز په دې کې ما ته کوشش دا کوو چې د پیشنټ به هیلث ښیي خو ما ته به نور ښه بوځو بیخي هغه پیک ویلیو ته به رسو څه نیګیټیو افیکټس به په هیلث باندې نه هیلث به ښیي روغ به یو بیمار خو هغه به موږ ما ته د هغه هیلث نور مخکې کوو نور به یې ښه کوو او هیلث چې څومره پازیټیویټي ته ځي دس از کالډ ویلنس It is a clinical judgment or clinical decision about an individual, group or community in transition from a specific level of wellness to a higher level of wellness. په یو علاقه کې خلک دي چې هغوی ښه برابر دي صحت هر څه ښه دي خو ما ته دوی ته ښه فرش واټر ورکوو بیلنس ډایټ ورته پرووایډ کوو ښه لایف سټایل ورته وکړو دې دپاره چې د خلکو دا صحت نور هم ښه شي دس از کالډ ویلنس نرسنګ ډایګنوز بیماري څه هم ورته نشته نه داسې په ریسک باندې دي خو ټیک ټاک دي خو ته وایي چې یاره دیو دا صحت نور هم امپروو شي دغسې یوه مسله آیډنټیفای کول هلته چې یاره دې خلکو روډ صحیح نه دی دې خلکو اوبه سمې صحیح نه دي بیماران پکې نشته خو دا اوبې ښې نه دي دا خوراک یې ښه دی چې دا ورته مونږ پرووایډ کړو دی به نور هم ښه شي دې ته مونږ ویلنس نرسنګ ډایګنوز وایو ښه بل زموږ سره پاسبل نرسنګ ډایګنوز پاسبل نرسنګ ډایګنوز هغه ته وایي چې کله ما ته د بیمار نه ډیټا پوره وانه خلو او ما ته صحیح ډایګنوز نشو جوړولی اکچوال ډایګنوز نشو جوړولی کنفرم ډایګنوز نشو جوړولی دې ته پاسبل نرسنګ ډایګنوز وایي اټ ډسکرایب ا سسپیکټډ پرابلم سسپیکټډ مطلب دا شکی کلیر ما ته نشو ویلی for which current and available data are insufficient to validate the problem دا کومه ډیټا چې ما ته سره already دا پوره نه ده چې ما ته وایي چې یاره دې بیمار ته دا مسله ده چې کله ما ستا سره انفارمیشن یا اسسمنټ چې کومه ډیټا ده دا کمه وي او اکچوال ما ورته نه شو ویلی چې دې بیمار ته ایګزیکټلی دا مسله چې شکي خبره کوو یا دا مسله ده یا دا مسله ده دس از کالډ possible nursing diagnose possible social isolation related to unknown etiology دا خلک چې د یو بل نه سوشل ځان لکېږي او ایگزیکټلی موږ ته د هغه مسله معلومه نه وي نو دې ته موږ پاسبل نرسنګ ډایګنوزز وایو ښه چې نرس داسې ډایګنوز چې پکې مو ته کلیر نه وي دوه درې سوزونه باندې هم شکي یو بیمار په خېټه کې ډېر سیویر پین دی او ما ته په دې باندې کنفرم نه وي چې دلته پیروټونایټس دی اپنډیسایټس دی که چېرته پیکریټایټس دی څه شی دی کنفرم نه وي کنفیوز یو ځکه چې ما ستاسو سره ډیټا انف نه ده چې کله بیا ته ما ته د انویسټیګیشن وکړو الټراساونډز وکړو ایکس رایز وکړو او فزیکل چې کوم اسسمنټ هغه کنفرم وکړو نو بیا موږ ته انف ډیټا راشي نو بیا موږ ایگزیکټ وایو چې ته دا دا انفیکشن دی ښه شپږم لاست چې کوم دی د نرسنګ ډایګنوز قسم هغه ته سینډروم نرسنګ ډایګنوز وایي یو بیمار ته داسې بیماري چې هغه سینډروم یې کي
د یو نه زیاتې مسلې په دې بیمار کې دغه ته موږ سینډروم نرسنګ ډایګنوز وایو. It is a cluster of nursing diagnoses that frequently go together and present a clinical fracture. دا یو کلسټر دی. کلسټر مطلب جمګټ به یو ګروپ به ډېر نرسنګ ډایګنوزز به موږ راځي کوو دې ته موږ سینډروم نرسنګ ډایګنوز وو. لکه کرونیک پین سینډروم، یو پیشنټ ته پخوانی پین را روان دی او دغه پین د وجې دته دومره سیویر پین را روان دی چې دا ګرځېدی نشي، صحیح خوراک نشي کولی، واشروم ته نشي تللی، ټول عمر مطلب خپای انزایټي کی، خوراک صحیح نشي کولی، سلیپي ډسټربي، نو بلا شي نرسنګ ډایګنوز جوړ شو. نو د کرونیک پین د وجې نو کرونیک پین نرسنګ ډایګنوز. یا ریپ ټراما سینډروم، د چا ریپ وشي د ریپ د وجې انزایټي، ارس ایسولیشن، ډیفرنٹ شیزونه هغه ته ټرامیټک ساين او دا شیزونه راشي نو بلا نرسنګ ډایګنوز راشي، نو چې هغه ټول رايو ځکه ته موږ ریپ ټراما سینډروم او یا ډیس یوز سینډروم په کوم کې چې یو پیشنټ زموږ سره پرولانګ په بیډ باندې پروتي او هغه ته مختلف مسلې راځي ګرځېدی نشي. فار ایگزامپل لاندې دوی ورکوي وایي disuse syndrome include impaired physical activity او کس نشي کولی، risk for impaired tissue integrity به خرابېږي، پوستکی به خرابېږي، هغه ته ان کله هم هغه ته بیډ سور او بیډ السر دا شیزونه شي کېدی. یا risk for activity intolerance، اکټیویټي دا هغه ډسټرب کېږي. risk for constipation، نه ګرځي په بیډ کې پروت دی، constipated ورته شي کېدی. risk for infection، risk for injury، دومره ویک شوی دی که بیډ نه راکوزېږي راغورځېږي کېدای شي زخمي شي. risk for powerlessness، وجود کې زور نشته، ګیسیس ایکسچینج صحیح نشي کولی، مختلف مسلې ورته نو چې د یو نه زیات ډایګنوزز راتلل موږ به وایو داسې مسله بیمار ته چې د یو نه کې زیات مسلې را جوړولې هغه یوې مسلې وي ته بیا موږ سینډرومیک نرسنګ ډایګنوز وایو. نو دا شپږ قسمونه زموږ سره د نرسنګ ډایګنوز. بل دی زموږ سره کمپوننټ اف نرسنګ ډایګنوز. دا لاول کې چې موږ کم کله ته نرسنګ ډایګنوز دا سنټنس لیکي چې دا د ډایګنوز دی نو په دې کې درې کمپوننټس لاول به موږ پرابلم لیکو کوم ته چې موږ پرابلم سټیټمنټ یا ډایګنوستیک لیبل وایو. دویم به د دې کې موږ ایټیالوجي لیکو او دریم به موږ ساين اند سیمټم لیکو. نو دې ته وایي کمپوننټ اف نرسنګ ډایګنوز فارمولیشن. کله چې نرسنګ ډایګنوز فارموله ته لیکي یا سنټنس لیکي نو په سنټنس کې به درې شیزونه خیال ساتي. یو به پکې پرابلم سټیټمنټ لیکي، بلو کې ایټیالوجي لیکي، بلو کې ساين سیمټم لیکي. خان دا درې به د کمپوننټ دي د نرسنګ ډایګنوز. چې کله سنټنس لیکي پرابلم سټیټمنټ څه ته وایي غټه مسله د په دې وجود کې غټه مسله څه ده، کم کار په دې وجود کې نه کیږي، دا ته ښکاري یا پیشنټ ته فیل کیږي چې دا کار نه کیږي. this is called problem statement. It describes the patient health status or response to health problems for which nursing therapy is given. ستانه چې کوم شی غواړي چې ته مال دا شی ضرورت دی دا راکا د کوم پرابلم لپاره، this is called problem statement. که ټمپریچر دی پرابلم دی، که پین دی پرابلم دی، که ګرځېدلی نشي ان اکټیویټي دا پرابلم دی، که خوراک نشي اخیستی problem دی، که urination نشي کولی problem دی. صحیح شو. The purpose of diagnostic label is to direct the formation of client goals and desired outcomes. It may also suggest some nursing interventions. Purpose the problem statement دی چې د دې لپاره ته پلان جوړ کړې او دا ختم کړې. صحیح شو. او دا پلان کله جوړ کړې پلان کې به ته یو انټرونشن دی، یو اکشن به دی چې به دا اکشن اخلم او دا بیا ختموم. فار ایگزامپل deficit knowledge about medication, deficit knowledge about treatment, dietary adjustment یا similarly activity intolerance or constipation. دا چې زموږ څخه کوم دي دا پرابلم دی. ښه اوس دویم به چې لیکو ایټیالوجي. دا پرابلم ولې راغلی د دې وجه سره د دې کاست سره بنیاد سره this is called etiology. دویم به موږ ایټیالوجي لیکو. د ایټیالوجي component of nursing diagnose identify causes of the health problem. These are causative factors. دا causative factors دي ځکه چې د دې د وجې به پرابلم راځي that have influenced the client actual or potential response to the health problem. او د دې اصل د client چې کوم actual response دی اصل کې دغه ته مونږه ایټیالوجي وایو. ښه ایټیالوجي به actual health problem response وي هغه ته، او ایټیالوجي به اصل کې د مسلې کاز وي. فار ایگزامپل activity intolerance ولې راغلی؟ یو انسان کار ولې نشي کولی؟ نو generalized weakness، باډي کمزوري ده، نو generalized weakness is a etiology. یا obesity ده، د obesity د وجې کار نشي کولی etiology. sedentary lifestyle دی، د اکبر باچا لټ دی، کارونه نه کوي activity intolerance په د دې د وجې نه راځي. یا constipation راغلی پرابلم دی د چا د وجې related to inadequate fluid intake، لږ یو بس کې دا کس فلویډ ښه نه اخلي، فایبرز نه اخلي، نو فایبرز نه اخیستل، فلویډ نه اخیستل دته به مسله جوړوي. دغه مسلې ته موږ constipation وایو. دا کم شیزونه چې نه اخلي دا ایټیالوجي ده. دریم به دې کې لیکو فاین کریکټریسټکس کوم ته چې موږ ساين اند سیمټم وایو. ساين اند سیمټم هغه شیزونه
چې د یو بیماری شو کېږي ما او تا ته څنګه بیمار ته څه فیل کېږي او ما او تا کوم شیزونه میجر کوو دې ته ساین سمټم وایي ښه دا به موږ په ډایګنوز کې په اخره کې لیکو defined characteristics are the cluster of signs and symptoms that indicate the presence of a particular diagnostic label or health problem دا health problem یا کوم diagnostic label چې تا کوم ډایګنوز لیکلی دی غټه مسله دی لیکلي دا به څوک ریپرزنټ کوي یا به ساین ریپرزنټ کوي یا به سیمټم ریپرزنټ کوي دا به موږ په اخر کې لیکو فار ایگزامپل فلوید والیوم ډیفیسټ دا مسله شوه ریلیټډ ټو ډیکریز اورل انټیک ډیکریز اورل انټیک کاز شو manifested by شو کېږي په چا باندې په ډرای سکین او په ډرای میوکس ممبرین نو دا ډرای سکین او ډرای میوکس ممبرین د سیمټم شو ما او تا ته دا ظاهریږي دا د ساین شو صحیح شو نو کله چې موږ پرابلم راخلو او د کا سره یو ځای کوو نو په منځ کې به موږ ریلیټډ ټو یا پرایمري ټو لفظ لیکو کله چې کاز ایټیالوجي بیا ته د علاماتو سره یا د ساین سیمټم سره یو ځای کې نو دیو په منځ کې به مینیفیسټډ ټو یا سیکنډري ټو دا شیزونه به لیکي ښه دوه ورډز به لیکي دا لاندې راځو اوس کېږي ښه ډایګنوسټیک پروسس موږ ویلو چې ډایګنوسټیک پروسس په دریو مشتمل دی کومه ډیټا چې موږ راټوله کړې به انالایز کړو د هغې نه به یو هیلث پرابلم راوباسو د هیلث پرابلم نه به وروسته بیا دا سټیټمنټ ولیکو د کوم چې موږ دا درې پارټس ویل چې په سټیټمنټ کې به موږ درې شیزونه لیکو د اول موږ ویل چې پرابلم به پکې لیکو کاز به پکې لیکو کاز نه وروسته به ساین سیمټم لیکو پرابلم او کاز به یو ځای کوو په ریلیټډ ټو ورډ باندې یا په پرایمري ټو ورډ باندې بیا چې کله کاز سره ساین سیمټم یو ځای کوو نو په منځ کې به ورډ لیکو مینیفیسټډ بای یا سیکنډري ټو یا انډیکیټډ بای دا شیزونه شو لیکلی ښه فارمولیټینګ ډایګنوسټیک سټیټمنټ ډایګنوسټیک سټیټمنټ چې موږ لیکو سنټینس چې لیکو دوه قسمه به لیکو یا به پکې دوه ورډز لیکلو ټو سټیټمنټ بای بیسیک ټو پارټ سټیټمنټ ټو پارټ سټیټمنټ چې کله موږ لیکو په دې کې موږ پی ای لیکو پی ای دې ته ټو پارټ سټیټمنټ وایي ښه دوه لفظونه پکې لیکو پی او ای پی مطلب دی پرابلم ای مطلب دی ایټیالوجي چې کله ته صرف پرابلم پلس ایټیالوجي لیکي دې ته موږ ټو سټیپ نرسنګ ډایګنوز وایو ښه لکه فار ایگزامپل problem related to etiology څنګه in activity intolerance یو کس کار نشي کولی related to generalized weakness or obesity اوس دا نه وو چې د علامات لیکو secondary to یا manifested by علامات څه لیکو صرف دا ولیکو چې مسله څه ده او کاز یې څه دی دوه پوینټ راوځي کو داغه نه یو دغه جوړ کو ډایګنوز جوړ کو دي ته موږ ټو پارټ سټیټمنټ وایو او جنرالي موږ ته پی ای وایو پی مطلب پرابلم ای مطلب ایټیالوجي لاول به موږ پرابلم لیکو به به ریلیټډ ټو به به لیکو جنرالایز ویکنس یا ځکه دي ته ټو سټیپ نرسنګ ډایګنوز وایي 3 سټیپ نرسنګ ډایګنوز چې باقي به درې واړه لیکو پرابلم به لیکو ایټیالوجي به لیکو او ساين اند سیمټم به لیکو چې درې واړه لیکل دي ته به 3 سټیپ نرسنګ ډایګنوز فار ایگزامپل اکټیویټي انټالرنس problem شو related to generalized weakness etiology شو او evidence by یا manifested by یا secondary to fatigue دا is fatigue sign شو نو دا درې واړه چې کله راتل problem etiology او sign symptom دې ته موږ PES او PES موږ 3 step formula یا 3 parts statement یا 3 part nursing diagnosis ته دوه قسم nursing diagnosis statement موږ لیکو 2 part 3 part 2 part کې به صرف problem او etiology په 3 part کې به موږ سره problem etiology plus sign symptom وي ها د میډیکل او نرسنګ ډایګنوزس فرق بسای میډیکل ډایګنوز چې کوم کیږي هغه به د میډیسن والا ججمنټ هي کوم چې هغه سره لایسنس وي نرسنګ ډایګنوز به د نرسز والا کاری د نرسز سره دوی لپاره لایسنس وي it is a او دویم it is a statement of nursing دا به زموږ د نرسز ججمنټ سټیټمنټ وي هغه به د میډیکل والا سټیټمنټ وي دریم بسای مونږه چې کوم نرسنګ ډایګنوز جوړو دا به د باډي د پیشنټ فزیکل سوشو کلچرل سایکولوژیکل سپیریچوال او داغه چې څومره ریلیټډ شي یا به ټول موتا ته خای د هر شي لپاره موتا ځان له نرسنګ ډایګنوز شو جوړولې او دا میډیکل چې کوم دی هغه به صرف او صرف د ډیزیز لپاره ډایګنوز جوړي medical diagnosis refer to disease process or it describes a patient specific pathophysiological response داغه به د social cultural physiological psychological دیو سره کار نه خان داغه به one step وي یو شي لپاره به جوړي موتا به بلا شي شو جوړولې دویم به صحیح These responses vary among individual. Nursing diagnosis by the individual نه د بل individual لپاره change خو medical diagnosis به same وي ځکه هغه به د یو disease لپاره جوړي او د disease کاس په هر ځای کې same وي دویم د patient nursing diagnosis change as the client response change که یو بیمار ریسپانس چینج کیږي ما ته به نرسنګ ډایګنوز چینج کوو خو میډیکل ډایګنوز به د ډیزیز د ختمېدو پورې سیم دا باندې چینج کیږي صحیح شو فار ایگزامپل یو کس ټمپریچر دی ټمپریچر چې لږ کمیږي زما ستا به ډایګنوز چینج کیږي انټرونشن به چینج کیږي خو په میډیکل کې به که تر څو پورې ټمپریچر مکمل ختم شوی نه دا به پیناډال ګولې خوري ښه یا به
چې څومره پیراسټامول ټابلیټس یې کار سړي انجیکټیبل دي یا اورل دي هغه به یوز کوي. نرسنګ ډایګنوز ریلیټ ټو د نرسنګ انډیپندنت فنکشنز دا زما او ستا انډیپندنت فنکشن دی خو میډیکل ډایګنوز چې کوم دی هغه کې به ما او تا کوو هغه کې به ما او تا ډیپندنت یو په خپل کې به انډیپندنت یو او باقي به ډیپندنت یو چې فزیشن کوم ټریټمنټ لیکلی هغه به فالو کوو پیشنټ ته به هغه کیر ورکوو. لکه دلته ما ورته ټیپ سپنجینګ کوو پیشنټ ته کول سپنجینګ وکړو ټمپریچر ختم کړو یو ته مساج وکړو پین یې ختم کړو هلته به څه شی کوو میډیسن به یوز کوو که پیراسټامول شو یا ډایکلوپینیک سوډیم دا ډفرنټ چیزونه چې هغه پین ختموي او پیراسټامول دلته موږ ورکړو چې د دې وجې موږ د هغه فیور ختم کړو. ښه فار ایگزامپل ineffective breathing pattern جو کس ساه نشي اخیستی ساه اخیستلی ډسټرب شوي موږ ورته ineffective breathing pattern وایو. میډیکل ورته آستما وایي د هغوی ډایګنوز یې دغه دی. زما او ستا activity intolerance د هغوی دا cerebrovascular accident زما او ستا د acute pain تیز درد د هغوی د appendicitis زما او ستا د disturb body image هغوی ته imputation وایي. په دې کټ کلي امپورټیشن لفظ ولغوي کې ما ته د باډي سیستم چې کوم دی یا سټرکچر چې کوم دی هغه ډسټرب شو نو ما ته د انګلیش یو یا دوه ورډز را یوځي کو ډایګنوز چې جوړو هغه ته سمپل ون میډیکل ټرمینالوجي یوز کوي. ما ته دا میډیکل ټرمینالوجیز د نرسنګ ډایګنوز لپاره نشو یوز کولای. ښه دا یاد ساته دا میډیکل ډایګنوزز ورډز دی پرابلم سټیټمنټس دی دا د نرسنګ نه دي. ښه